ويوم نبعث بكم ورسب من راباسو في كل أمة دهر أمتنا شهيدا يوغوا عليهم قدوي من أنفسهم أمددونا وجئنا بك أم براولتا شهيدا قوا على هؤلاء بدي كافرانو ونزلنا أو من نازل عليك الكتاب فتابا دا كتاب تبيانا بيان ورد بارا لكل شيء دهرسز وهدى أو هدايتي ورحمة أو رحمتي وبشرى أو زير للمسلمين فمن بردار دبارا أو رزد محشر د مجرمينو د مشركينو هغه کیفیت ذکر فرمایي چې کله دوی به په یو بل باندې به الزامات لګي او کله به د خپل د شرک نه انکار وکړي کله به اقرار کوي مختلف حالات به ذکر چې كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون 50 کاله یو ورځ وي نو 50 کاله چې یو ورځ وي د دنیا په حساب سره د حشر میدان محشر چې کوم ورځ وي د دنیا په حساب سره 50,000 ورځ وي 50,000 کاله كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون نو هغه 50,000 کاله چې کوم ورځ وي نو مشرکین باندې مختلف حالات راځي کله به انکار کوي کله به اقرار کوي کله به په یو بل باندې الزام لګي کله به معذرت کوي او کله به چې موږ د مهلت راکړي شي موږ واپس لاړ شو دې به سم اعمال کو شرک بنه کو بهر حال چې کله د دوی پیغمبران راشي د هر امت پیغمبر د خپل امت مبارک گواہی ورکړي چې یا الله ما ستا پیغام ستا کتاب او د توحید پیغام دوی ته رسولو نو هغه قوم چې هغه د خپل پیغمبرانو باندې تکذیب کوي نو به منی اقرار باندې چې موږ ته نه درسلې بالاخر نن چې کوم آیت مبارکه دي په دې آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله د هر امتنا دا هغوی د خپل ځان نه یو کس را پاسول شي او گواهی او شهادت ورکړي او هغوی انکار اخر کې به امام الانبیاء سرور کائنات صلی الله علیه وسلم هغه راوستل شي تشریف وروړي او د ټول پیغمبرانو شهادت او گواهی ورکړي او د هغوی د امتونو حال احوال دغه باندې شهادت ورکړي او په خپل امت باندې د دې امت چې کوم صلحا دي نیکان خلق دي هغوی به هم د پخوانی امتونو به مبارکي مخکنی پیغمبرانو د تشریف اوري شهادت او گواهی ورکړي نو فرمایي ويوم نبعث بكم ورسب مونږه را پاسو في كل امه په هر امت کې شهیدا یو گواه عليهم پدوی من انفسهم امددوینا وجئنا بك او مونږ براولو تا شهیدا گواه على هؤلاء پدی کافرانو د هر امت نه چې کله دا پیغمبر گواه په تور پاسول شي او دغه امت منکر شي چې دې موږ ته پیغام نور رسولي وجئنا بك شهيدا على هؤلاء زموږ استاد خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم با په دغه امتونو باندې گواه پیش کړی شي او دغه شانتي د دې امت چې کوم صلحا او نیکان خلق دي هغه به هم د دې خبره شهادت او گواهی ورکړي چې د حضرت آدم علیه السلام نو والد څومره پیغمبران راغلي دي د دې گواهی ورکړي ځکه موږ سره یو داسي شهادت موجود دی د کلام الله په صورت کې د قران مجید فرقان حمید په صورت کې چې هغه د ټول پیغمبرانو د تشریف اوري هغه ذکر کړی دی او خاص تقریبا 27 پیغمبرانو بقاعده واقعات چې دی هغه نمونه مبارک نمونه قران مجید کې ذکر دی دا خو تفصیل موجود دی او د پیغمبرانو راتب منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك بعض واقعات الله تبارک وتعالى فرمایي ما تاسو ذکر کړی دی بعض واقعات نه ذکر کړی خو په ټول باندې لا نفرق بين احد من رسله اس فرق موږ کو په ټول باندې 1,24,000 انبیاء کرام باندې زموږ ایمان دی او دا غوی پراتک باندې دا غوی خپل نبوت او د رسالت حق ادا کول باندې زموږ ایمان دی وجئنا بك شهيدا على هؤلاء او براولو دتا په دې کافرانو باندې گواه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بس صرف په کافرانو باندې گواه نه بلکې مفسرین کرام او تفسیر ذکر کړی دی چې د هر هغه کس په باره کې با دوه جهان سردار چې هغه گواهی ورکړي چې کوم کس د قران عظیم الشان سره خیانت کړی وي بوفای کړی وي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا سوره فرقان کې ذکر دی چې رسول به وي چې ازما رب دا هغه افراد دي دا زما هغه قوم دي چې چا ستاسو کلام چې دی هذا القران مهجورا دا قران پرې خو د اشاعه ورسول او دغه شانتي حدیث پاک کې راځي چې کله یو امتی نیک عمل وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه اطلاع ورکول کیږي استغفار کې امتی داس عمل دوه جهان سردار پاکي باندې خوشاله شي دعا ورته کوي او دغه شانتي چې کله د یو امتی په اړه کې ول اطلاع ورکړي شي د ټول امت اعمال نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش کی او چې کله وګوري چې زما یو امتی د ګناه کار کړی دی یو غلط کار کړی دی یو ناجایز کار کړی دی د الله محبوب پیغمبر رسول مبارک چې دغه دکمن شي او هغه چې دینو خفشي او باغی باندې د نبی اسلام خپل د امتیانو لپاره استغفار کوي ګناهګارو لپاره استغفار کوي او دغه شان دي نیکانو خلقو د نیک اعمالو چې کله ورته خبر ورسي باغی باندې نبی صلی الله علیه وسلم دغه لپاره دعاګانې کوي نو کله هم یو امتی چې کله د الله د محبوب پیغمبر یو سنت ژوندۍ کی
نو د الله محبوب پیغمبر مخ ته چې کله هغه خبر ورسې چې ستا امتی په فلان کې سنت باندې عمل وکړو نو د الله محبوب پیغمبر هغه لپاره دعاګانې کوي دی وجنه الله تبارک وتعالى چې فرمایي یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا اے ایمان والو تاسو د الله ذکر کثرت سره کوئ دا ذکر واحد یو داسې عمل دی چې الله جل شانه په دې کې کثرت غواړي حالانکه اصول او قانون دا دی الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الله جل شانه مرګ جون پیدا کړی دی د لپاره چې ايكم احسن عملا سو په تاسو کې خسته عمل کوي اکثر عملا نه دي احسن عملا خسته عمل سو کوي الله تبارک وتعالى ډیر اعمال ته ګوري اخلاص ته ګوري لږ عمل دی چې اخلاص سره او د ذکر مبارک فرمایي چې اذكروا الله ذکرا كثيرا د الله ذکر کثرت سره کوي نو یو سړی به الله ذکر کثرت سره کول ولا څنګه جوړیږي حضرات مفسرین کرام فرمایي چې کله هم زموږ استاد عمل یو عمل وی هغه ابتداء او انتهاء په اول کې او په اخر کې د مسنون دعاګانو سره عمل سره ورسي او د سنت مطابق عمل وشي هغه عمل ذکر کثیر کې داخل دي کم خلک د کېدو په وخت کې مسنون دعا را پاسېدو په وخت کې واشروم تطلو په وخت کې راوتو په وخت کې د خوراک ابتداء انتهاء دغه شان دي د مسجد ته راتلو وتو په کور ته راتلو وتو په هر کار کې چې کله موږ تاسو یو عمل دی زموږ تاسو بشري تقاضې دي ضرورت دي خدای په ابتدا کې او انتها کې مسنون دعا ویني شي هغه طریقه کم عمل د سنت مطابق وکړي شي مظاهر باندې خوراک کول دي یو بشري تقاضا ده یو ضرورت دي خو چې هغه د سنت مطابق وشي نو د خوراک د انسان لپاره عبادت وګرځي دغه شانتي د کېدل دي سړی د مسنون اوراد وظایف سره باوضو ودشي او مسنون دعا وي او سحر راپاسي مسنون دعا وي نو دا ټول شپه عبادت کې حسابي الله تبارک وتعالى عبادت اجر ثواب ورکوي ولې دا د سنت مطابق شو نو دغه شانتي هر یو عمل چې موږ تاسو کوو هغه د سنت مطابق وشي ابتداء انتهاء مسنون دعاګانې په ویل شي نو دا ذکر کثیر کې داخل دي نو ګویا دا عمل موږ تاسو لپاره اگر چې بشري تقاضا ده اگر چې زموږ ضرورت دي خو عبادت وګرځي ولهذا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله پته ولګي زما امتی زما یو سنت ژوند کړی هغه لپاره دعاګانې کوي او چې پته ولګي ګناه کړی د اعمالو ته پیش کیږي هغه لپاره استغفار کوي نو مفسرین کرام لیکلي چې هر یو امتی ته خپل ګرمان کې سوچ کول پکار دی قیامت پر ورځ چې کله د الله محبوب پیغمبر مخ ته ودرېږو او اعمال هغه مخ ته پیش شي څومره د الله د محبوب پیغمبر سنت مو پرېخي دي څومره د الله د محبوب پیغمبر سره موږ خیانت او بے وفایي کړې ده دی وجنه یو الله ولکس یو ولی دی هغه خپل کتاب کې دا واقعیا ذکر شوی دی چې هغه فرمایي چې الہ العالمین اول خو جهنم نه بچ کا او کبل فرض والمحال زما په قسمت کې لیکلي او جهنم ته مالېږي او د محشر په میدان کې زما د محبوب پیغمبر مخ ته مامه تیروا چې زما د وجنه زما محبوب پیغمبر ضرورت او دغه تکلیف نه رس زما د محبوب پیغمبر نه پټ چې دی ما بیا جهنم ته ورځم زما اعمال چې دی دوه جهان سردار رحمت للعالمین پیغمبر ته مخ کرکوا نو لہذا چې کله د امتی اعمال د الله پیغمبر محبوب پیغمبر مخ ته میدان محشر کې پیش باقي اعمالو کې ذکر نه تلاوت نه د نبی رسول الله مبارک طریقې او سنت نه سورہ زلبې درته کیږي ځکه وجبنا بک شهیدا علی هؤلاء من براول تا پدې کافرانو باندې گواه ونزلنا عليك الكتاب من نازل کو پتا باندې کتاب تبیانا بیانولو لپاره لكل شيء د هر شی ابتداء انتها پوری تر قیامت سحر پوری څومره حالات راځي هغه ټول په کلام الله کې موجود دي څه کېدل دي څه نه کېدل دي دا جهالت خبرې دي چې دا ټیکنالوژي دور دی د ساينس دور دی او د ریسرچ دور دی او د اي اي دور دا وغیرہ وغیرہ ټول جاهلانه خبرې دي قران کریم زنده او جاوید معجزه ده تر قیامت سحر پوری چې څومره د انسانانو ضرورت دي په دې کې موجود دي هغه ظاهري دي باطني دي معنوي دي مادي دي روحاني دي چې څومره ضرورت د انسان په دنیا کې د ژوند تیرول د کلام الله کې موجود دي تبيانا لكل شيء د پاره د بیانولو د هر شي وهدن او هدایت دي ورحمتا او رحمت دي وبشرى للمسلمين زیر دي د مسلمانانو لپاره د تسلیم کوونکو خلکو د فرمانبردارو خلکو لپاره خوشخبری ده